علیکم ملګرو، دا ویډیو سره پلی کوم خاص کر په دې کې مسافرو ته پیغام دی، خو خاص کر د سعودي عرب چې کم د ریاض مسافر دي هغو ته په دې ویډیو کې یو پیغام دی، یو میسیج ورکړی دی. دا ویډیو سره پلی کوم. دا ویډیو وګوره، ډېره اهمه ویډیو ده د هر مسافر رور دپاره چې هغه وګوري او دا په ذهن کې کېږدي چې په دې کې څه پیغام پروت دی. نو دا ویډیو را سره وګورئ، انشاءالله بیا پرې وروسته جون باندې را روان یم سعودي ریاض ښار ته. زما څومره فرینډز سعودي ریاض ښار کې دي. دا ویډیو تاسو سره وکړه او داسې قسمه خلک چې دي که نه، نو د دونه زموږ په ملک کې یو نوجوان خلاص نه دی، یو هلک یو سړی. مطلب موږ به دا ووایو چې زموږ نه مشرانو پورې د دې خلکو نه یو سړی خلاص نه دی. دا مسافر، هر مسافر چې سعودي عرب ته راغلی، که دوبۍ څومره چې ورسیز دي، که د کور نه راوتي دي، یا د خدای تعالی بندیانو د خپل کورونه پرېښودي، د خپل موریانې پرېښودي، د خپلې خوريانې پرېښودي دي، د خپل غټ خاندانونه پرېښودي او راغلي مسافرۍ له. ولې راغلي دي؟ دې ولې دا معنی ده چې زموږ د ملک حالات بې انتهایي زیات خراب دي. که په هغې کې تعلیم وکړي هم حالات خراب دي، که تعلیم پکې ونه کړي نو هم دې حالات خراب دي. وروره که غریب یې نو هم دې څوک نه پرېږدي او که مالدار یې نو هم دې څوک نه پرېږدي. د هغې د وجې نه خلک راغلي دي زیات مسافرۍ له. وروڼو چې یو مسافري شي، یو بېروزګاري شي، یو دا قسم خلک یو تاسو سپورټ کوئ راځي ده پسې، نو کم از کم چې دا حیران دا یو، دا کم خلک چې دوله ویزې کوي، دا کم خلک چې دو راولي، دا کم خلک چې دو سپورټ کوي، دا کم خلک چې په دو باندې خرچه کوي. وروڼو نو ګوره د سعودي عرب بې انتهایي زیات سخت قانون دی. تاسو ته ښه پته ده چې بیا نور څه نه وي، خو په دې رنګ کې پروت دی وایي زما لویه ګناه دا ده چې پښتون یم. بیا نه په تنظیمونو باندې کېږي، نه په شپارسونو باندې کېږي، نه په جرګو باندې کېږي، نه په مشرانو باندې کېږي، بیا په یو حساب باندې نه کېږي. ولې چې غلطي چا کړي نو هغه ته بیا ځکه سعودي عرب حکومت چې دی هغه بیا خپل شهري هم نه معاف کوي په غلطۍ کې. تاسو ته پته ابو مرسل هغه واقعه تاسو په دې مخکې ورځو کې کتلې وه. نو د سعودي عرب ډېر زیات انتهایي سخت قانون دی. دلته کې یو سړی راځي حج عمرې له راشي نو ښکلې خبره ده. د دې 40-50 کالو دی جړه که ویلی وی چې یاره زه عمرې له درځم، نو چا به ویلي چې یاره بلکل راشه مونږ به سره میلاو شو، دوا به راته وکړو او مونږ ته به دوا وکړي. نو هغه دا نه وایي. د پلیتو او بربنډو خلکو ستاسو نه دا ځای خلاص نه دی، دا خو پاک ځای دی. کم از کم سوچ کول غواړې وروره ته چې دی راولې نو دغه پیسې چې کم از کم ته کور ته ولېږې او په خپل خاندان باندې، په خپل خور باندې، په خپل مور باندې، په هغو باندې خرچ کړي، نو کم از کم د هغو به د زړه نه هغه دوا وځي. نو هر مسافر ورور ته په دې کې ډېر یو غټ پیغام دی، یو اهم پیغام دی چې وروڼو دا ځګونه کولاو کوي او همیشه دپاره چې تاسو په دې پاک ځای کې غلط کار کوئ، برای راست یې کوئ، سوشل میډیا په ذریعه یې کوئ، په حاشیې خوروئ، نو الله پاک ډېر نو سینې چې پوه چکي لامده وسوځي. نو همیشه دپاره وروڼو ټولو مسافرو ته ډېر پاجزانه درخواست دی چې داسې قسم خلک چې دي د دوی نه ځان وساتئ، ځکه چې نن سبا دلته ډېرې زیاتې چاپې هم لګي، په دیرو باندې هم لګي او مخامخ هم ګرځي. نو داسې خلکو به چوت کړي چې بیا به تاسو ته پته هم نه لګي چې دا کومه اداره وه چې مونږ یې چوت کو. نو همیشه دپاره وروڼو داسې خلکو نه ځان وساتئ چې یو بېروزګاري شي، یو د سره پیسې نه وي، بل طرف ته داسې قسمه خلک راشي تاسو لاړ شئ او تاسو په ګناه کې مبتلا کړي. نو ډېره مهرباني دا ویډیو زیاته شیر کړئ چې هر یو مسافر ورته ورسي او د داسې قسمه خلکو نه ځان وساتي. والسلام.